حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قد صورت الصلاة وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر قالوا بل نسيت يا رسول الله قال صدق ذو اليدين فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وطول ثم رفع راسه وكبر ثم وضع مثل سجوده وطول ثم رفع راسه وكبر. د سجده ساوی دو طریقې وي، یو د سلام نه مخکې یو د سلام نه وروسته. په یې کې خو یو خبره دا مونږ کړې وه چې دا دواړه طریقې جایز دي، خو که سړی د دواړو حدیثونو باندې سوچ وکړي نو دې نه یو بله خبره هم راوځي. هغه دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام نه مخکې سجدې کړې وې نو هغه ته د خپلې غلطۍ احساس په خپله شوی و، او دا کومې سجدې چې د سلام نه وروستو کړي دي نو هغې کې د غلطۍ احساس هغې ته په خپله نه دی شوی بلکې مرکور ورته ویلی دي. دې ته فقاهت وایي بیا سوچ. نو دې وجې نه بعضې محدثینو رایه دا ده چې که سړی په خپله په لمونځ کې پوه شي امام چې ماله غلطي شوې ده نو هغه دی د سلام نه مخکې دوه سجدې وکړي، او که یو کس ته بل څوک فتح ورکړي او د هغې په مطابق څه مسله جوړه شي نو بیا د بېشک دی وروسته وکړي. خو دا یو خبره ده، یو قول دی، عمل په دواړو جایز دی. دې حدیث کې دا مشهور حدیث دی، حدیث د ابو هریره رضی الله عنه فرمائی چې صلی بنا النبی صلی الله علیه وسلم الظهر رکعتین، رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ماسپښین لمونځ دوه رکعته وکړو، کم یې وکړو، ثم سلم بیا سلام وګرځو. دا تییر دی، دا مه وایه چې په پیغمبر یېره نه راځي، دروغ وایي خلک، یېره راځي. او قرآن چې کومه وعده کړې د هغه دا ده چې سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، مونږ به تا ته دا سبق وښیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانانو نه سبق نه دی ویلی، د دې وجې نه هغې ته امي وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سبق الله ښودلی دی، تعلیم هغه ورکړی دی. خو بعضې خلک وایي د هغه استاذ الله او نو دا تعبیر صحیح نه دی، چا کړی هم نه دی، داسې مه وایه، څنګه چې ثابت یې هغه شان وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودنه الله کړې ده، بس دکه خبره. د دین په بعضې بنیادي څیزونو کې عقل کار نه کوي، او نه زما او ستا د خبرې په کې څه حیثیت دي. یو سړی چې د چا نه زده کړه وکړي نو موږ هغه ته استاد وایو، خو الله ته استاد نشي ویلی، دا عقلي خبرې نه دي. لکه قرآن فرمایي دا ځمکه او اسمان صنع الله التي اتقن كل شيء، دا صنعت کاریګري د هغه چا ده چې هغه هر څیز مضبوط کړی دی، حقیقت دی. لیکن الله ته صانع نشي ویلی، الله ته کاریګر نشي ویلی. د الله د نومونو په باب کې، اسماء الله الحسنى په باب کې دا بنیادی خبره ده چې دا مونږ د یو څیز نه راوباسو چې دا کار کوي لہذا دی نوم شه. د الله نومونه قرآن او حدیث کې لیکلي، دا په عقل نه معلومیږي. په دې وجه الله ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم استاذ ویل دا صحیح تعبیر نه دی.
دا غلط تعبیر ده. قرآن مجید فرمائی سنقرئک مونږ بتاتا سبق پڑھو کو فلا تنسا بیا وتا نه یریږي نه ته به یې نه الا ماشاء الله مگر هغه چې الله د هغې یېرولو غواړي. یعنې کله چې الله تا باندې یېره راولي بیا ورنه یېرېږي. نو یېره د نبوت یا د عصمت خلاف نه ده. بعضې خلک دروغ وایي. د سحر یو حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر وشو نو په هغه یېره راغله. خلکو اور اغستی ده چې دا وجه پیغمبري خرابېږي او دا کېږي دا کېږي. هېڅ نه کېږي. کوم شی چې الله یېروي بس هغه یېر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 رکعتې لمونځ 2 رکعته وکړو. صلی بنا النبی الظهر رکعتین. بعضې راویانو نه هېر شوي نور حدیث داسې هم شته دی پکې چې د ماسپښین یا د مازدیګر لمونځ کې یو لمونځ مونږه کم وکړو. خو هغه د وروستو راویانو خبره ده. د سیدنا ابو هریره دې روایت کې څه مسله نشته او دا واقعي د ماسپښین لمونځ و چې لمونځ یې وکړو ثم سلم سلام یې وګرځو ثم قام الی خشبة فی مقدم المسجد. د جماعت مخکې طرف ته یو لرګی ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې خوا کې ودرېدو او د هغه لرګی و چې د هغې یو طرف ته هغه ستن وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې سره تقریر کو خطبه به ویله. ووضع یده علیها او خپل لاس یې په هغې باندې کېښود انتظار کوي. وفي القوم يومئذ ابو بکر و عمر. او قوم کې دغلته جماعت کې چې وکتل نو سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنهما هم موجود دي. فهابا ان یکلماه. هغې د هیبت د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه خبره ونه کړه. څومره چې یو کس نږدې نو دومره هغه باندې هیبت هم ډېر راځي چې هسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراض نشي. وخرجا سرعان الناس. سرعان الناس جلباز خلق. د بعضې خلکو کارونه وي یو خو زموږ د خلکو وي دې کار مارني یا سر وخت منډې وایي جماعت کې ناست ته خوند نه ورکوي. دا ګناه دی. یو سړي کار دی لړ شي خو عادت جوړول چې هر وخت بس فرض پسې ناسته نه وي دعا نه وي اذکار نه وي نو دا جایز نه دي. سړی دی ناستی فرض لمونځ پسې دی ذکر اذکار کوي دعاګانې دی کوي. نو بعضې خلک په تلوار پاسېدل لاړل سرعان الناس. محدثین لیکي دا خلک دی چې د دې کارونه او کارونه اهم کارونه یې رستو کېدی نه شي. زموږ د خلکو کار نه دی جماعت کې تنګي بیا چې وځي نیر باندې ټول ناستې ګپ لګوي څوک بټ خوا کې لګي. دا غلط چیز ده. جلباز خلک وتښتېدل لاړل یو بل سره خوشحاله دي. فقالو یو بل ته وایي قصرت الصلاة. لمونځ خو کم شو جوړ 4 رکعاته په ځای 2 رکعاته شو تکلیف کم شو. وفي القوم رجل. او په دې مرګرو کې په دې قوم کې یو سړی و کان النبي صلی الله علیه وسلم یدعوه ذو الیدین. دته رسول الله صلی الله علیه وسلم ذو الیدین وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طبیعت کې مزاح معنی گپ خپلو ملګرو سره به کله کله ټوکه کوله خو دروغجنه به نه وه. یو دروغجنه ټوکه یو صحیح ټوکه. په تاسو کې څوک داسې دی چې د هغه 2 لاسه نه وي. ذوالیدین معنې 2 لاسونه والا دا ټوکه ده. لکه چې یو غوږو نه هغه وکارېږي ستا غوږونه نشته سړی بې غوږی نو هغه بې غوږی خو چې غوږونه یې نه د غوږو وي ټوکه وایي مداعبت. دا ښایي پکاري هر وخت سنجیدګي او تندي باندې 12 بجې ساتل دا ښه طریقه نه ده. سنجیدګي ښه څیز دی لیکن مزاح کول هم ناجایز نه دی. کنزل نه یو مذاقي یو مزاح.
مزاح مې د خوشطبعۍ دوه درې خبرې کول. بعضې خلک داسې چې ته هغه ته وګورې که نه ته ووایې د یو شل وجلي زه دې پاتې یم. او بعضې داسې چې که هغه هسې سلام وکړي او مسکراهټ وکړي نو خلک هغه نه خوشحاله وي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عادت دی. دا پیدا کول پکاري ځان. دا هم نه دی چې سړی د هر وخت خاندي، خو دا هم غلطه ده چې سړی هر وخت بې تسمې بوټي شونډې پړسولي جایز نه دي. یو خدا حقیقتا دی ذوالیدین لاسونه والا لاسونه خدا چاہیے خدا دا مزاح په طور وایي. خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوم دی صحابي سیدنا خرباق رضی اللہ عنہ. داسې شواهد هم شته دی چې دې سړي نیکۍ ډېرې وې. نیکۍ دا مطلب چې د لاسو کارونه یې ډېر وو، غریب غربا سره امداد کول. دارنګې ده کې د الله په نوم بزل خرچه هم ډېره وه. څوک چې خرچه ډېره کوي نو هغه ته هم ذوالیدین وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلي په تاسو کې ما پسې به ډېر زر هغه کس وفات کېږي چې د هغې لاس اوږدوي. خپلو بیبیانو ته یې ویل د هغه د وفات نه وروسته به هغې یو بل سره لاسونه کچ کول. نو بیا وروسته چې کومه بیبي وفات شوې ده ډېره زر نو د هغې لاس واړو، لیکن د هغې د الله په لار کې خرچه ډېره وه. نو څوک چې د الله په لار کې خرچه ډېره کوي نو هغه ته ذوالیدین وایي. لاس یې هر وخت چالو وي بس. په دې کې دغه دوه وجې ممکن دي، محدثینو دواړه لیکلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه ته ذوالیدین وی، ډېر نیک سړی و. نو هغه وفرمایل یا نبی الله، اے د الله نبی انسیتا ام قصرت. دو خبرې کېدی شي. د ماسپښین لمونځ 4 رکعاته دی. نو سوال دا دی چې تاسو 2 رکعاته کړي دي نو آیا ستاسو نه هېر شوي دي؟ انسیتا غلطی سره وشو. ام قصرت او که نه لمونځ کم شوی دی، بل څه وجه خو نه شي کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي لم انسا ولم تقصر، ما نه هېر هم نه دي، ما لمونځ پوره کړی دی. ولم تقصر او لمونځ کم شوی هم نه دی. څه مطلب یې دی؟ دې ته په بې خیالۍ کې خطا وایي. او پیغمبر نه هم راځي که زمونږ د خلکو مخ کې چېرته عالم نه ونه شي، بدي ډولکۍ راغستې، دا بندګیري ده. خطا وشي بس لوی لوی څیزونه جوړ شي. یعنی هغه بالکل یقینا وایي چې نه لمونځ کم شوی دی او نه زما نه هېر شوي دی، زما نه هېر هم نه دی. هغې پوه شو، قالو هغې ورته وویل بل نسیت یا رسول الله، نه نه ستاسو نه هېر شوی. نسیان را دي ته څوک عیب نه وایي. داسې ډېر احکام راشي خلک وایي چې مشر ته به خبره نه کوي. د دین په باب کې خلک خبره کوي، البته د هغې طریقه هغه نه وي کوم چې زمونږ خلک کوي. سړی شرموي. د دین څه مسله راغله دا مسله وکړه چې دا خبره داسې نه ده داسې ده. کم سړی چې عالمي او نیکي نه تسلیم کې چې دا خو ما خطا کړی دی. زمونږ ذهني تربیت داسې نه کېږي. زمونږ تربیت داسې کېږي چې کم څیز ما ته خپل استاد ښودلی دی ټیک دی او د بل هغه غلط. دا زمونږ فرقې په دې وجه جوړېږي. که مونږ په دې سوچ وکړو چې وایي دا خو زمونږ دین دی. پرون ما د صحیح بخاري درس کې یو قصه یې کړې ده. قصه یې داسې ده چې د هغې اسناد نسبتاً لږ کمزور دی، خو بارکیف اصل د هغې شته دی په دین کې. هغه دا چې که بالفرض یو زنانه داسې چې هغه بدکاري وشي د هغې نه او د هغې حمل ټهره وشي نو څه به کولی شي؟
یو خو زموږ د پښتنو کار دی، که نه دي هغوی سړی مړ کړه ښځه مړه کړه خبره ختمه شوه. دوی خو د اسلام خوا کې نه تېرېږي، دوی خو دې سره کار نشته، دوی خپل غیرت په مخ اخیستی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې هلته چې دا څیزونه راځي دې مقصد دا وي چې مونږ دې نه چل زده کړو. نو دغه شان یو واقعه وشوله. غامدیه رضی الله عنها یو صحابیه ده، هغې نه غلطي شوې ده، تر دې چې د هغې خېټه ښکاره شوه او هغه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل ځان وښو چې زما دا حال دی، دا الله چې زما په باره کې کوم حکم دی په ما نافظ کړه، ماله سزا راکړه چې زه پاکه شم. زموږ د خلکو کار ته وګوره او د هغوی کار ته وګوره، موږ خو ځان پټو که نه، لیکن صحابه کرام غلطي وکړي لیکن ای ځان نه پټوي، ښکاره کوي، سزا راکړه ماله چې زه آخرت ته صاف ستره لاړه شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ستا خېټه کې ماشوم دی، دی چې کله پیدا شي نو بیا به راشي. اوس نه زموږ د ښه مسلمانان یې دواړه مړه کړي، هغې بد کار کړه او تا 2 قتلونه وکړل، او چې سړی دی ورسره مړ کړه نو 3م دی وکړه. ولې ستا غیرت هغه د دین نه لوی دی، ته خالص کفر وایي، دا کفر دی. دا کوي دا ټول مسلمانان دی کې مبتلا دي، خاص کر پښتانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې رونه خویندې ټبر قام قبیله راوغوښتل او ویې فرمایل دې سره به ښه سلوک کوئ. دا هم جرأت دی چې سړی په خپل ځان ګواهي وکړي چې ما غلطي کړې. زموږ خلک دا نه کوي، دوی به ځان پټ پټ کوي او د خپلې پاک دامنۍ اردو کوي که چې دامن نه چوڑے تو فرشتے وضو کرے، لمن چې ووینځو نو فرشتے یې پې اودس کوي. داسې خلک دي زموږ، دا شعوري اسلام نه دی، دا یو ګپ جوړ کړی زموږ خلکو. دا څومره ګرانه خبره ده چې یو داسې خور یا داسې لور چې هغه په کور کې او د هغې دغه حرکت کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم راهي چې دې ته به څه نه وایي. ځکه کم ماشوم چې پیدا کېږي دغه څه ګناه ده. زموږ خلک په دې نه دی، د دې خپل یو شیطاني دماغ دی، ګپ شپ به لګوي. هغه ماشوم چې پیدا شو نو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل زما ماشوم شو، هغه وفرمایل دی له پی خوري، تا ته محتاج دی، که تا له موږ سزا درکړو دی به څه خوري. دین زموږ دغه دی، دا رواجونه مې واجونه کوم چې خلک کوي دا دین مین نه دی، دا دی خپل دین دی. خو دغه 2 کالو پورې هغه پی وسکل. دې ټولو څیزونو کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چې دا په څه طریقه دا خپل بیان واپس کړي، مجرم له ټایم ورکوي او بیا داسې مجرم چې په ځان ګواهي کوي. مقصد دا دی زموږ د خلکو کار دا چې دوی وایي بس مړې کړه چې بېغمه شي، الله یې نه مړ کړي دی ولې مړ کړی. اصلاح پکار د انسانانو، مرګ علاج نه دی، د یو څیز علاج چې کوم دی هغه اصلاح ده. الله ته څه مرګ ګران دی، بیا مونږ 200 ګناهونه کوو دروازې بس، خو چې یو ګناه کوو دا سپېړه راکوي مړ کېږو په ځای باندې، په دنیا به تر اوسه ختمه شوې وي. د الله نظام خو دغه نه دی، دا کوم زموږ خلک جوړوي ځان له. د نیکۍ کوشش پکار دی، معاشرې اصلاح پکار ده، که په سختۍ او که په نرمۍ. مرګ علاج نه دی. بیا 2 کاله پس هغه راله ماشوم سره روټۍ او هغه یې خوړه چې یا رسول الله دی اوس ضرورت نشته دی. هغه وفرمایل دا بوځ یې دا رجم کړه. هغه یې رجم کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جنازه وکړه. دا نه چې ګناه یې کړی دی ته به خواله نه ورځې، ملا صاحب به جنازه نه کړي، څو کمي دي وکړي. او بیا یې فرمایل زما دې په الله قسمي غامدیې داسې توبه ایستلې ده او الله دا داسې معاف کړې ده چې که د مکې مکرمې او د مدینې منورې خلق توبه نه وباسي نو دا توبه د هغوی دپاره هم کافي ده. د دې نه څه معلومه شوه؟ د دې نه معلومه دا شوه چې که یو حمل ناجایز هم د په خېټه کې
نو هغه به مړ کولی نه شي، ګناه دی. د خلقو شرم باندې کار دی، په ګناه یې کار نشته. زه به وشرمېږم، ته په څه شرمېږې؟ یو بالغ بني آدم دی او غلطي کړې، د هغه د غلطۍ ذمه دار د هغه پلار او مور دی یا پخپله دی؟ دا ذهنیت د سر نه غلط دی. د بالغ سړي د غلطۍ ذمه دار پخپله دی، د هغه د پلار او د مور غلطي نه ده. که تاسو په دې چاله پې غرور نه ورکوئ، دا غلط ورکوئ چې زوی دې څه کوي او لور دې څه کوي. غفلت یې که کړي جدا خبره ده، لیکن بغیر د غفلت نه دا قسمه خبرې کول جایز نه دي، ناروا دي. کم پلار دا غواړي چې زه دې وشرمېږم او کومه مور غواړي چې زه دې وشرمېږم. خوله خلک سمه استعمالوي، غلطه نه استعمالوي. سیدنا عمر دور کې دغه شانتې یو سړی راغی، هغه ویل چې یا رسول الله زه 2 کاله د کور نه بارم، ملک ته نه یم راغلی، خو چې رالمه نو زما ښځه حامله ده. تاسو به څه وایئ چې 2 کاله سړی بار یو ښځه حامله وي؟ نو دا یې خلکو په شان خبره به تم که چې ګھر میں بائی ہے که نه بل څه به وایي. نو سیدنا عمر فیصله وکړه چې دا ښځه بوځئ او رجم کړئ. وګوره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمل خو تا ته ما تفصیلا نه خو وکړه، او سیدنا عمر فیصله د رجم وکړه. څه به کوې اوس؟ زموږ د خلکو کې دا یو بېدیني ده چې حدیث به یې چېرته د صحابي ذاتي عمل به دي به تا ته هغه وښیي چې پلاني صحابي خو داسې کول نو. هلکه لیلو ځان په دې پوهېږه چې د حدیث په مقابله کې د صحابي څه حیثیت نشته. چې کله د هغه حیثیت نشته د بل چا څه حیثیت؟ دا رایه درست نه وه. معاذ بن جبل رضی الله عنه پاسېده، وی فرمایل تا ته هېڅ حق نه دی حاصل چې هغه بچې مړ کې کوم چې دی په خېټه کې چې مور یې مري نو بچې به ژوندی وي که نه. معاذ رضی الله عنه هغه له تنبیه ورکړه. نن خو خلک وایي که نه چې فلان کې فیصله باندې چیلنج کېږي، پلان کې درته څه نه شي ویلی. دا پاکستاني عجیبه قانون دی. عمر بن خطاب امیر المؤمنین دی او د هغه فیصله غلطه ده، خطا ده. او صحابه کرامو کې باسي سیدنا معاذ بن جبل رضی الله عنه او ورته وایي دا کار مه نه کوې. او دا مثال پیش کړه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړو، ته ولې داسې نه کوې؟ هغه وفرمایل لولا معاذ لهلک عمر، ما غلطي کړه. زمونږ خو دا پوټی غوندې طالب علم به یې چڼی غلطي به کوي ته ورته خبر وکړې اور واخلي، اور څه له اخلي؟ دا خو لوی لوی خلک یې خطا شي، په فیصله کې خطا شي، په کار کې خطا شي. شکر ادا کړه چې څوک شته داسې ستا همدرد چې تا ته ستا غلطي وښودله. زمونږ اکثر پلاران مونږ ته معلوم دي چې هغوی خپلو بچو ته څه وایي، جواب چاته مه پرېږده. دا تربیت کې ته که لیوګان جوړه چاته به ښکته نه ګورې. که څوک د یو څپېړه ووایي ته ورته 5 کنځل وکړه. دا تربیت دی. حلم، بردباری، صبر، برداشت، د مشر عزت کول، احترام کول، دا څوک نه ښیي. هغه ماشوم خپله نیټه باندې وشو، چې راوخوت نو د هغه ثنایا مخامخ غاښونه ختلي وو، یعنې خېټه کې 2 کاله پاتې شو. ساینس تسلیموي یا نه تسلیموي خو ځان له مسله، خو 2 کاله پاتې شو. هغه سړي چې ولي نو هغه وایي زما په خدای قسم دی دا زما زوی دی. یعنې هغه علامات چې کومي د قیافې ټول پای کې موجود وو. ستاسو خیال دی که د عمر رضی الله عنه دا فیصله هغه نافظ کړی دی، څه چل به وبیا؟ نو دا مهرباني وکړئ څوک عالم د غلطۍ نه پاک مه ګڼئ چې ده نه به غلطي نه کېږي، خطا به نه کېږي. دا انسانان دي. څنګه چې عام سړی خطا کوي داسې خاص خلک هم خطاګانې کوي. او د هغې طریقه دا وي چې سړی ورته په طریقه خبر وکړي، شرمول نه، هغه پسې پراپېګنډې نه.
اصلاح وکړي په څه طریقه باندې. ما د یو سړي خلاف کتاب لیکلی، اوس هم شته کتاب، ګن هغه ما لیکلی په دې خاطر باندې و چې دې سړي اصلاح وشي. ټول کتاب کې ما کنزل نه لیکلي، سخت خبره مې نه لیکلي. ډېرو خلکو یې بد رد وویل چې دا خو داسې دی او داسې دی او دا سختې جملې لیکل پکار دی. سوال نه پیدا کړي. الله په فضل زموږ تربیت داسې نه دی کړی شوی. او بیا تش دا دی چې کتاب مونږ ولیکو چاپ شي، کتاب مونږ هغه له ولیږو. مونږ استاد محترم ډاکټر عمر الله دې وبخي، هغه وړه کتاب هغه ته یې وښو، پیسې هم ورکړې، ګبینې هم ورکړه، ورته یې دا یو مخلص سړي لیکلی دی، دا وګوره که دې کې د اصلاح صحیح په دې بنیاد یې لیکلی چې ستاسو مرګ نږدې ښکاري. هغې نه وروسته سړی 2-3 کاله ژوندی و. د اصلاح طریقه دا ده، شرمول نه دی. د مسلمانانو طریقه دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نه خطا وشوه، صحابي د حق حاصل دی چې ورته ووایي. نو که یو مشر عالم نه خطا وشي او موږ هغه ته ووایو دې ته ګستاخي مه وایه چې ګستاخي وکړه، نه، دین هم دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چلو کو؟ هغې ټوله وویل بل نسیت یا رسول الله، تاسو هیر کړي دي. هغې ویل صدقه ذوالیدین، ذوالیدین رښتیا ویل دي. فقام فصلی رکعتین، پاسېده 2 رکعته یې وکړل، ثم سلم، بیا سلام وکړو، ثم کبر فسجدا مثل سجودی اوتول، سلام نه پسې 2 سجدې وکړې. ثم کبر فسجدا مثل سجودی، سجده یې وکړله په شان د هغه د سجدې، ان رکعت پسې چې کومه سجده کوله هغه شان سجده یې وکړه، او اطوله بلکې د هغې نه اوږده. 2 سجدې اوږدې ولې کوي؟ محدثین لیکي دی کې حکمت دا دی چې کله انسان نه خطا وشي نو پکار دا دی چې دی د خطا ازاله زر وکړي. غلطي وشي نو پکار دا دی چې د غلطۍ ازاله وشي. دا ارادي طور نه دی شوی، غیر ارادي طور شوی دا، لیکن دا خطا. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 سجدې کوي او دواړه د یو بل نه اوږدې کوي. نو که عامو حالاتو کې د انسان نه ګناه وشي نو پکار دا دی چې دی فوراً استغفار وکړي، الله ته متوجه شي، کمی پوره کړي. دا په مونځ کې زموږ دپاره دا یو تعلیم دی، یو ترغیب دی، یو طریقه ده. یو سړی چې بار ګناه وکړي نو پکار دا دی چې فوراً د هغې علاج وکړي. علاج دا دی چې فوراً هغې پسې نیکي وکړي. زموږ طریقه دا دی چې مونږ ګناه کوو، دا فکر نه چې الله سره خپل معامله صفا کوو. هغه شروع شي نو حدیث کې راځي انسان چې ګناهونه کوي که نه، توبه نه وباسي، رجوع نه کوي الله ته، د ده زړه کې یو تور داغ ولګي. نو اوس که دی انسان وي او پوهېدی په خبره باندې چې ما نه غلطي شوې ده، الله نه اول دا معاف کول پکار دي. یاره فلانکي انسان روانۍ مې کړی دی، خبرې مې کړي، هغه پسې کنځل مې ورپسې کړي دي، د ده نه معاف کول غواړي. نو دی داسې نه کوي بلکې ورپسې نور ګناهونه کوي. هغه تور ټاکې ډېرېږي تر دې چې ټول یې تور شي. نو بیا خو سوټ وټ ګرځي بار، لیکن جماعت ته وجه نه راځي، ولې د نه توفیق لري کي په دې وجه ده کوي. دا ګناهګار سړی او که چې یو سړی هوښیار وي دیني لحاظ سره، هغه کړی تور شوي وي بالفرض، خو دی وي الله ته متوجه شو. ځکه الله زموږ خالق و مالک دی، هغه رب دی، هغه تواب دی. نو دی چې نیکي وکړي نو هغلته کې یو سپین ټکې پیدا شي، چې دی بیا نیکۍ کوي نو هغه سپین ټکې ډېرېږي تر دې پورې چې دله بیا خوند نه ورکوي ګناه کول. او دی که مونځ ونه کړي نو بیا سورې خراب وي، په دې دی په منډه لګېږي هر وخت. نو موږ له دویمه زمره کې راتلل پکار دي، د خپلو غلطو ازاله پکار ده، ډېرول نه دي پکار. انسانانو سره هم دغه طریقه پکار ده چې ما یو سړي سره زیاتې وکړو نو پکار ده چې فوراً د هغې ازاله وکړم، د هغه کوڅې له لړ شم، هغه ته اشیې واپس کړم، د هغه د خپلې غلطۍ معافي وغواړم.
دې طریقې سره به کلی کور ورولي د هر څه سمي لیکن مونږ خپل روز سره به زیاتې کړي ګاونډي سره هم زیاتې کړي تره زوی سره هم کړي خوړه کې دا نه راځي چې ما څه جرم کړی ده دا سیز غلط دی غلطي چې وشي نه فوراً د هغې ازاله پکار ده د سجده حساب مقصد دغه دی هغې نه وروستو ثم وضع مثل سجود اطول بیا بله سجده وکړه د هغې نه اوږده ثم رفع راسه وکبر او بیا تکبیر وې سر یې پورته دلته کې هم سلام دا ورته بل چا ښودلی دی بل چا ورته ښودلی دی د مونځ نه یې وروستو کړی دی پرون چې داسې کم حدیث ویلو هغه هم داسې و چې بل چا ورته ښودلی و د مونځ نه یې وروستو کړی دی او د هغې نه مخکې چې کم حدیثونه تا حد ویلو هغه یې په خپله ادراک کړو او د سلام نه یې مخکې کړو د دې وجې نه بعضې محدثین دا وایي چې که بل څوک ورته ووایي د مونځ نه وروستو دې وکړي اگه په خپله پوه شو د مونځ کې دې وکړي په بار کې دا خو د بعضې خلقو رایې ده مونږ وایو زمونږ دپاره نبي دی د هغه دواړه کارونه چې کوم دي زمونږ دپاره هغه جایز دي که مونږ د سلام نه مخکې وکړو نو هم ټیک ده او که سلام نه وروسته مو وکړو نو هم ټیک ده اقول قولي هذا استغفر الله